نه دی. اوس په الحال حقانیت ته دومره اعتماد مور کوي. دا خلک د پوخانۍ په مینه باندې حقانیت ته په همغه نظر ګوري. نو د هغه نظر نن سبا حقانیت ته مه ګورئ او مه په دې مینه ورځئ چې تاسو بل ته حنفیت ور زده کوئ. ګورئ ته مشایخ به درته حنفیت ته تلقینات کوي او اخوا ته نور داسې شته دی چې هغه به بالکل ستاسو د حنفیت نه بې زړه تور دارنګه زموږ په اساتذو کې فتاوی زموږ د اساتذو فتوا د فتاوی حقانیه مولانا عبدالحق رحمه الله او د حقانی د مدرسې مفتیان دغه عبارت به درته ذکر کوم عین د فتاوی حقانیه هغه فرمایي یاد ساته روزانه فتاوی حقانیه پنځپیریانو لیکلي ښه مفتی سیف الله صاحب ته ورشو داسې یوازې ورسره کېنو بیا تپوس یې وکړ ته مفتي صاحب محترمه په حقانیه کې اوس د چا زور ډېر دی دستي به ورته چې بچی زموږ د لاسه وتی دی اوس د پنځپیریانو په لاس کې دی خپله به درته ووایي خو دا یوازې ورسره کېنو داسې خفیه مجلس کې چې ورسره ناست بیا به دا خبرې درته کوي سمه ده اثر عام یې درته نه کوي اوس هغه حقانیه نه ده پاتې ټول پنځپیریان دي پکې ټول پنځپیریان دي ځان ته دوی بندیان وایي پوه شئ فتاوی حقانیه پنځپیریانو لیکلی ده سمه ده په دې باندې غلا استاد ورته چې مدرسه حقانیه چې دی که نه ټوله دنیا باندې ټوله دنیا د پېښور نه دی ښه حقانیه څوک پېژني نه د پېښور نه بهر څوک پېژني نه ښه روزانه ته په پېښور کې تېر کړی نو ته وایي چې بس همدغه مدرسه ده جامع ازهر چې هغه 10 لکه شاګردان یې دي پوه شئ هغه هم بعضې خلک نه پېژني نو بعضې ملکونو کې خلک یې نه پېژني نو حقانیه خو ورو کې مدرسه ده پوه شئ او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم ملګری به خوشحالي ملګرو الله پاک مو خوشاله آباد ساته په دې ګروپ کې ان شاء الله چې ډېر زیات علماء کرام هم موجود وي نن زه دغه علماء کرامو ته یو خواست کوم چې تاسو د رحمت عزیزی دغه خبرې اترې ووري آینده دپاره تاسو بیا دا ویلی شئ چې رحمت عزیزی دیوبندي دی یا رحمت عزیزی نیک انسان دی دی خو بیا جړه فریادونه شروع کی فریاد کې چې د ما ته دا الفاظ ویلي دي مفتی ندیم ما ته دا ویلي پلانی ما ته دا ویلي دي اوس تاسو په خپله باندې لږ د الله دپاره د انصاف نه کار واخلي چې یو سړی زموږ مدرې علمي جامع دارالعلوم حقانیه کوړه خټک پسې داسې قسمه خبرې اترې کوي او د علماء دیوبند په ځای هغې ته د یو ګمراه جماعت د یو بېدینه جماعت د منکرین عذاب قبر جماعت د پنځپیرانو نسبت کوي نظم چې پس د دې په دې ګروپ کې کوم علماء کرام او خصوصا ډېر ملګري پکې ان شاء الله د حقانی فضلا هم موجود وي د دې رحمت عزیزی د دې اوسنی کلیپ نه بعد هم آیت د تاسو دیوبندي وایي او بیا بغیر ثبوت او بغیر دلیل بغیر څه تعین نه بغیر څه وجه نه ډایرک وته حقانی ډایرک د علوم حقانیه کوړه خټک ته پنځپیرانو مدرسه وایي نو زما په خیال چې دې نه غټه دجل او فریب او دوکه به بل نه وي اوس هم په دې ګروپ کې علماء کرام کې چې د انصاف نه کار واخلي د رحمت عزیزی نه دا پوښتنه وکړي چې ته دا کوړي مدرسې ته د پنځپیرانو مدرسه وي د پنځپیرانو کوم عقیده او کوړي په مدرسه کې تا لیدلې ده یا د پنځپیرانو کوم یو مدرس کوم یو عالم تا کتلې دي چې هغه د علوم حقانیه کوړه خټک کې مدرس دی باقاعده پنځپیران خو دې ته د بدعت اډوي نو اے جاهلا اے کمقلا اے ناپوها اے د علم نه خالی دومر پور استاد حقانی سره بغض او حسد او کینه سر ته رسیدلی ده خوستان خو موږ نه لرو ګیله ده نه لرو ځکه چې بریلیان او سیفیان د علوم حقانیه کوړه خټک ته د پنځپیرانو مدرسه وای اخو خیر د موږ ګیله نه لرو خو دې ګروپ کې چې کوم علماء کرام موجود دي دا غي نه ګیله لرم چې تاسو په دې باندې رحمت عزیزی ته ولی بیا پس د دې هم دیوبندي وای او پس د دې تاسو خاموشه پاتې کیږي یو سړی تاسو مدر علمي ته داسې قسمه نسبت کوي یو داسې جماعت نسبت ورته کوي او پس دا غیم تاسو په دې ګروپ کې اوسېږي او د رحمت عزیزی بیانات دور رحمت عزیزی ته تاسو مولا وای او د تاسو حق برسته وای نو یقینا ما خپل غاړه اخلاص ک تاسو ته خپل بیان او خپل وضاحت را ورسو اوس تاسو پیش او تاسو انصاف پیشه الله دربار پیش او تاسو پیشه علماء کرام ته خصوصا په دې ګروپ کې ویم چې رحمت عزیزی او داسې جامعي پسې داسې خبرې اترې کوي دا غینه بعد تاسو خاموش پاتې کیږي نو خیر تاسو خپل علمي فریضه ادا کړئ الله جل شانه دې موږ او تاسو په عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند باندې په مسلک حنفي باندې استقامت نصیب کړي او الله جل شانه دې
موږ د هر قسم شیطانانو محفوظ ساتي او الله جل شانه داسې خلقو ته هدایت کی چې کوم خلق دا علماء دیوبند مراکز ته د اهل بدع نسبت کوي الله جل شانه دې ورته هدایت کی په هر طریقې سره او د ګروپ کې څومره علماء کرام دي ان شاء الله تاسو نه کې هیله لرم چې تاسو به دې باره کې خو تشریع او خد انصاف نه کار واخلي اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یاد ساته روزانه فتاوی حقانیه پنځپیریانو لیکلي ښه مفتي سیف الله صاحب ته ورشو داسې یوازې ورسره کېنو بیا تپوس یې وکړ مفتي صاحب محترمه په حقانیه کې اوس د چا زور ډېر دی دستي به ورته چې بچی زموږ د لاسه وتی دی اوس د پنځپیریانو په لاس کې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د کلمې مسلمانانو ورونو تاسو چې دا کومې خبرې واورېدلې دا رحمت عزیزي سیفي دا یو غټ مبتدع انسان دی. دا د فتاوی حقانی په باره کې داسې بکواس کوي چې دا فتاوی حقانی خو زموږ په فخر کو او دوی هم دا سیفین دا بریلیان دوی خو حقانی طرف ته ځان منسوبه یو یاره منګه د حقانی نه فارغ یو منګه دیوبندیان یو. حالانکه تاسو اوس په خپل باندې دا وګورئ چې په حقانی دا چا لیکلي ده تاسو ته په خپل معلومات وشي چې دا پنځپیرانو لیکلي ده او که دا دروغ وي. دا چې دا د افادات چې دي دا د حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دي او نگرانی او اهتمام چا کړی دا حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتهم چې اوس هغوی بیمار دی الله دې ول صحت کامله عاجله ورکړي. دا تاسو وګورئ چې اولنې چې دې باندې تقریر کړی دی هغه حضرت مولانا سلیم الله خان رحمت الله علیه چې اوس وفات شوی دی هغه وخت کې دا صدر د وفاق المدارس چې شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه خپل د پنځپیرانو خلاف کتابونه لیکلي دي. دغه شان ته کې دا تاسو د نور حواله دي کې درلېګم که دا ټول زدا تاسو ته وایم نو دا ویډیو بغټیږي نو بیا به دومره څوک نه ګوري. دا ګوري چې مفتی تقی عثماني صاحب سوی وې برادر ګرامی جناب سمیع الحق صاحب و السلام علیکم و ډیر مدت شو چې وې دا دغه ما وکتلو و ډیر زیات خوشاله شوم. خدا دې چې کاش ما سره دومره وخت وې چې ما دا مکمل څه کړی وې ټوله مطالعه کړی وې او بیا دا پکې خپل باندې وې فتاوی حقانیه کې اشاعت سي مزید مسرت وې ډیر خوشاله شوم. ډیر خوشاله شوم چې تاسو دا ولیکلو دا د پنځپیران اوس تقی عثماني صاحب تم دا د پنځپیری توپ نسبت کوي دغه شان ته کې عبدالحق رحمت الله علیه د پنځپیری وي سمیع الحق صاحب ته پنځپیری وي ته د نور ته نو داسې ګوره داسې خلک دي چې بیا د راپاسي کې بیا د حقانی په نوم باندې خلکو له دوکه ورکوي. دا ګوري چې دا څه پنځپیران نه د لیکلي الحمدلله دا زمونږ علماء کرامو لیکلي ده او دا مستنده فتوا ده فتاوی حقانیه او دې باندې اخره کې زرولی خان شیخ صاحب محترم هم په خپل هم تقریر کړی وي دارالعلوم دیوبند کې مسلک के तर्जमान ادارے हिंदू पाकिस्तान में बेशुमार हक ताला इनको वदा नूर दे मल्ला दलوي دغه ورکی او دې کې اخره کې څه فرمایي وي جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک صوبہ سرحد में भी है जिसके बानी शेख الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه थे. دا وګورئ موصوف کی جامع علمی او عملی بلندیو کائنا دار حیات دا لیک مکمل وضاحت کړي د جی دا وګوره او بیا اصل کې حال هی وګوره دا د جن وګورئ وی حال هی دارالعلوم حقانیہ نے نسبی صدی سے زیادہ قیمتی اوقات اور گرا قدر لمحات کی زاویوں میں جن محققین فقہا مفتیان نے وردا اصل کې مکمل وضاحت کی جیدا لک الحمدلله دومره خواري کړي دا مهنت کړي دا او ته دا پنځپیران نو پنځپیران د خپل باندې دا سیفیان دي دا بدعتيان دي مبتدعين دي چې څوک دا خبره کوي چې فتاوی حقانیه چالي کړي دا هغه پنځپیرانو لیکلي دا خپل باندې غټ سیفي غټ بدعتي انسان دی.